کچیری د یو انسان دا عقیده وي چې اهل سنت والجماعت دا له اسلام څخه خارج بولی د داسې کس اختری او ذبیحه چې دی حلاله کې د دې غوښې خوړل څنګه دي او داسې کس په اختری کې در سره شریکول څنګه د دې مسلې جواب دا دی چې کوم کس دیوبندیان اهل سنت والجماعت له اسلام څخه خارج بولی د دې سړي د ذبیحه خوړل هم صحیح نه دي او دا کس په اختری کې در سره شریکول هم نه دي صحیح کچېری داسې کس انسان په اختری کې ور سره شریک کې دا نورو اختری هم باندې خرابېږي دویمه مسله دا ده کچېری یو کس اختری په چپل اس باندې حلال کی آیا د دې ذبیحه صحیح ده کیا د دې مسلې جواب دا دی چې پراسته لاس باندې ذبیحه حلالول دا بهتر کار دی واجب نه دی کې چیرې څوک په چپل لاس باندې حلاله کی هغه ذبیحه هم صحیح ده بهتر ده چې پراسته لاس باندې حلال او درېمه مسله دا ده کچېری یو څوک اختری حلالوي په هغه وخت کې بسم الله ځنی هیر سي اوس د دې اختری څنګه ده د دې جواب دا دی چې کچېری بسم الله په هیر باندې ځنی پاتې سي اختری ته ستاوان نه رسیږي او کچېری بسم الله قصدن پریږدي بیا هغه ذبیحه صحیح نه ده